السلام علیکم. یو ورور پوښتنه کوي چې دا د تراو کې ختم قرآن محفل جوړول یا په هغې باندې لکه څنګه چې مروجه طریقه ده په هغې کې خلک حاضرېدل، تقریرونه کول، د دعا یو مجمع جوړول چې دعا پکې وشي او په هغې کې چې مټیان وغیره چې کوم دا مروجه طریقه ده د دې په باره کې پوښتنه کړې ده. حقیقت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې کل بدعت ضلاله وکل ضلالت فی النار، او هر بدعت ضلالت دی. او بدعت چې څومره منګه د ورکوټي والی نه چې کله د طالب العلمۍ زمانه و، اوس هم د طالب العلمۍ زمانه ده، خو منګ بدعت هغه چې پیژندلی دی نو هغه امر ته ویلی کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څنګه نقل دی چې کل امر لیس علیه کل امر لیس علیه امر فهو رد. هر امر چې د رسول الله نه ثابت نه وي هغه رد دی، هغه باطل دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته سنت وای، او په دین کې که یو سړی یوه طریقه د دین د طریقو نه حسابوي او د هغې سره دلیل پې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل موجود نه او قیل و قال پې موجودی، نو دې ته بدعت ویلې کېږي چې دا د بدعت طریقه ده. چا ایجاد کړې ده؟ د رسول الله نه دا طریقه د ثواب، دا طریقه د دین نه ده رانقل. نو د دې نه وروسته منګه دا ویلی شو چې دا طریقه د اختتام چې ده د ختمونو د اجتماع دا طریقه ثابته نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. سره د دې نه چې دا ختمونه موجودو، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر کال په رمضان کې په یو روایت کې راځي چې جبرئیل علیه السلام ته به قرآن پیش کوو، بل روایت کې راځي جبرئیل علیه السلام به ورته قرآن پیش کوو په هر رمضان کې. او کم رمضان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آخري رمضان په هغې کې ورته 2 کرته دی دا قرآن جبرئیل ته پیش کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته دا زما د اجل کال معلومیږي، ځکه ما ته امر وشو د 2 کرته د قرآن پیش کولو جبرئیل ته. نو دا ختم د جبرئیل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شوی دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې ذکر کړی دی چې کله دا ختم شوی دی او خلک یې راجمع کړي چې زما او د جبرئیل ختم وشو. د دې نه بل غټ هغه ظاهري ډول باندې د دې خلکو په اصطلاح چې دوی ورته بختور وایي، د دې نه غټه بله بختوره شپه نه وه چې په هغې کې د جبرئیل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوی. او هیڅ چېرته په سنت کې نه دي راغلي، ثابت نه دي، او نه به کوم عالم ثابت کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه شپه د ختم باندې کوم مجلس جوړ کړی دی یا د خوشحالۍ او کوم د دعا یا د نور داسې د خوراک او یا د خلکو د اجتماع ذکر پکې راغلی. نو چې د رسول الله په ختم کې نه دی راغلی. دغه رنګه په دغه رمضان کې صحابه کرامو چې وګوري نو د ډېرو ختمونو اجازه غواړي، د 7 ورځو نه باید منګوي اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم طلبوي چې مخکې د کم وخت کې موږ ختم وکړو. نو صحابه کرامو معلومه ده د ابوبکر څونه ختمونه په هر رمضان کې به کول، ځکه دا شهر رمضان چې ده دا شهر القرآن ورته ویلی شوی دی. نو صحابه کرامو به په دې کې څونه ختمونه کول، خو یو د صحابه کرامو کې د چا نه هم دا نه ده ثابته چې هغوی پکې مجلس جوړ کړی، د دعا مجلس یې جوړ کړی یا یې د خوشحالۍ او د مټیانو مجلس جوړ کړی. داسې
په سلفو کې د چا نه د نقل کله یو چا نه څوک یو انفرادي عمل نقلین او هغه انفرادي عمل کې دای چې هغه ورته سنت نه وي خو هغه انفرادي عمل هغه په خلکو باندې داسې نه وي چې د هغې نه اجتماعي شکل جوړ شي یو کار که کله انفرادي وشي او هغه به عام رواج او طریقه جوړه نشي دې ته بدعت نه ویل کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د مړي پسې یو کرت خبر ول راغلی او چې پلان کې دا ویله چې زما د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا چې دعا وغواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتله اوس که یو سړی د دې نه داسې طریقه جوړوي چې بس راځي او د مړي لپاره به راجمع کېږو دعاګانې به غواړو او امام به حاضر وو بدعت دې جوړ شي یو انفرادي عمل یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ماغه ځای پورې د هغې انفرادي حیثیت ساتل پکار دي او که داسې صحابه کرامو کې چا انفرادن کړی نو اوس هغې کې دا صحابه کرامو رای دا نه ګڼي چې دې یو عام معمول جوړ شي او د دین یو طریقه ته جوړ شي او دې ته خلک د ثواب لار وای نه هغوی به یو وخت کې د کم سلفو کې د چا نه را نقلي نو دا هغه رای به انفرادن هغه به دین نه اوس خلکو د دې نه داسې د دین طریقه جوړه کړې ده چې دا د ثواب طریقه بولي او دا د اجر طریقه بولي حال دا دی چې دا د ځکه منګه ته چې څونه معلومات دي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه داسې محفل ثابت دي نه دا دعاګانې ثابت دي عمر رضی الله عنه چې کله په تراوی په تمیم داری باندې او په ابی ابن کعب باندې خلک را جمع کړل نو دا نه دی راغلی چې وروسته بیا غوي ختم وکړو او هغه ختم کې دا غوي محفل جوړ کو او هغه کې تقاریر جوړ شلو د مور بی عائشہ رضی الله تعالی عنها ذکر راځي چې هغه ته غلام د قران او مصحف نه ختم کو خدا نه دی راغلی چې د ختم پښپ باندې څه پروګرام جوړ شوی په دې کې کزه یو خبره داسې دغه د پاره حکم چې اگر دغه روایت کمزور هم دی چې دا کم روایت او مروجه طریقه دوی ورته د حال مرتحل وي چې سړی به دا نه وي چې ما قرآن ختم کو بلکې قرآن ختمېدو والا نه دی او نه ختم د قرآني کوم ځای پورې چې د قرآن ووی او د هغه ځای نه بیا سبا له بیا شروع کې دا به نه وي چې ما قرآن ختم کو او نه قرآن دې ته حال مرتحل پر ترمذی کې دا روایت راځي اگر چې کمزورې دی خو ګوره معمول خدای د دې ټولو که اوس مونږ او تاسو په دې منطقه کې وګورو نو د دې ټولو اهل بدع معمول دی هغه چې تراویح کې ختم وکړي نو بیا د سره شروع کړي د بقره نه او دغه پکې دلیل لري چې دا شیطان خوشحاليږي او مونږ ویو چې مونږ بیا شروع کوم مونږ ختم د قران نه لري او بعضی چې لک پکې لک پوي یا غوي چې نه د قران ختم نشته دغه حال مرتحل مسله ده او قران کې به ختم نه مونږ بیا شروع کو دا زمونږ دي شیخانو بم دغه شروع کو شیخ عبدالسلام سره دا سیب یا الله وکینو هغه بم دا اخر چې به ختم شو په اوایلو کې بیا وروسته دا کار نه کو په اوایلو کې بیا سورۃ بقره شروع کړل نو دا یو خوانه که سړی سوچ وکي ګوره په دې ټولو نه داسې معلومیږي چې دا بنوي چې ختم دی شیطان ته به دا نه ښکاره کوي او د بل طرف ته مټیان نیولي دي او دعاګانې کوي نو هغه شیطان خو دونه ساده نه دی شیطان ته ښکاره کوي چې ختم وشو دا خو ما هسې یو دغه اظهار وکړو خو صحیح طریقه دا ده که زه کوم که بلې کوي که مولای کوي دا د دې وخت د مولیانو د دې نه خو اوس داسې عام رواج جوړ کړی دی چې ته به وایې چې دا اوس بیخي لازم دی فرض دی د قرآن ختم لا څه کې د بخاري ختم بیل شروع شو د مسلم ختم بیل شروع شو خلکو پکې د مشکات ختم راويست خلکو پکې د هدايي ختم راويست خلکو پکې د ناظری د پټۍ سپاره ختمونه راويستل چې ناظره سپاره ختمه شوې ده او راشي پټکي ولوي نو دا یو سوء بدعت پکې شروع شوې ده نو زما خو خپل نظر دا دی چې نه دی مجلس له تک پکار دی نه په دې مجلس کې حصہ اخیستل پکار دی او کله دې کې څومره څوک تعاون کوي نو دا تعاون دی په ترویج د بدعاتو کې د سنت په مخالفت کې دا تعاون دی
او الله تعالی موږ ته دا حکم کړی دی چې لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د چا سره به په دغه ګناه کارونو کې د بیداد په کارونو کې تعاون نه کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.